السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د ټول عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ. ما نن تاسو د پاره یو داسې عظیمه، مجربه او فایدمن او پاورفل وظیفه راوړې ده چې د هغې په کولو سره به ستاسو چې د چا واده نه شوی، د هغه واده چې کوم رکاوټونه پکې وي، نو هغه به الله جل شانه په هغې سره رفع دفع کوي، یعنی هغه رکاوټونه به غونډ ختموي، او الله جل شانه به د غیبونه د د رشتې اسباب ورکوي. هغه وظیفه به تاسو د پاره کول وي، د هغه ټیمه پورې به کول وي چې د څه ټیمه پورې ستاسو دغه واده یعنی نه شوی، د هغې اسباب مهیا شوي نه وي. نو چې کله تاسو دا وظیفه وکړئ، الله جل شانه به تاسو د رشتې دپاره، ستاسو د واده دپاره د غیبونه اسباب مهیا کی، او ستاسو د واده بندوبست په الله جل شانه وکړي. هغه وظیفه څه شی ده؟ هغه وظیفه داسې ده چې تاسو به یا لطیفو یا حلیمو، یا لطیفو یا حلیمو، دا یو ځل بیا واورئ دا الفاظ، یا لطیفو یا حلیمو. د دې نه مخکې به درې ځله یا پنځه ځله دا به درود شریف ووایئ، او بیا به دا الفاظ وایئ، یا لطیفو یا حلیمو. دا وظیفه به کوئ، او د هغه پورې به کوئ چې څومره ډېرې وایئ، هغومره زر به ستاسو د واده اسباب مهیا کیږي، او الله جل شانه به چې کوم رکاوټونه وي، د دې وظیفې په برکت سره به هغه رکاوټونه ختموي. چې څومره ډېر وایئ، هغومره زر به هغه رکاوټونه ختمیږي، او ستاسو واده به کوم دی، د هغې اسباب به ډېر زر مهیا کیږي، یعنی ستاسو واده به زر کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.